زمونږ د 22 سال د 24 سال د ماشوم چې کم شعور دی، کم ته چې موږ کانشیس وایو، دا بیسډ کوي په سب کانشیس باندې، د په تحت شعور باندې. او سب کانشیس چې کوم دی هغه د 15 سال او د 20 سال په منځ کې جوړیږي. موږ ولې وایو دا؟ موږ وایو کنه هلته عبادت لایق الله دی، نو حاسد سړی اصل کې د الله په تقسیم باندې سوال اوچتای کنه. اوس یقین نشاط یو فلسفه ده، د دې مطلب دا نه دی چې دا یو سمندر دی او ته ورته ولاړې او بس بلیو ان یور سیلف او ورجمپ کا کنه. دا خو بیا تاسو خودکشي وکړه کنه، دا خو ورجمپ نشو. د دنیا په قانون کې داسې نه دي شوي چې بل د چا ژوند بدل کړي. عزت، دولت، شهرت، مرتبه، مقام د خپل لاسه ده، دا به ته په خپله کې، خو د دې دپاره به یو پراپر بیک ګراوند فاونډیشن جوړی. بهترین یې د 15 سال او د 22 سال په منځ کې دی. اصل ژوند خو بیا درویشانو تیر کړو کنه جی، درویشانو تیر اصل شي خوشحالي ده when you are happy. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګلونو ملګرو. امین مشال تاسو ته ستړي مشي وایي. علیم شاه خیلجی صاحب تاسو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مونږ سره دا وخت خو ډیر زیات وي چې د بل دپاره سوچ وکړو او د بل دپاره ښه لاره وګورو، بل له مشوره هم ورکو. خو دا مو قسم کړی دی چې په ځان باندې به هیڅ کار نه کوو، د ځان د شخصیت د راوچتولو دپاره به هیڅ کار نه کوو. بیا د شخصیت جوړیږي کله، د دې دپاره هم یو وخت دی او دا ځینې ماهرین وایي چې دا د 15 نه د 20 کالو ترمنځ په دغه وخت کې د انسان کیفیت دا جوړیږي هم او دا بدلیږي هم. نو زمونږ د دې وخت ماشوم دا په کومو عاداتو کې مصروفه دی او دې کوم اړخ ته تله غواړي د شخصیت په کوم ځای کې پکار ده چې یو ښه ټیک ټاک اډانه دې ته ورکړی شي، جوړ کړی شي او دې هم هغه لایف سټایل خپل کړی شي کوم چې یو آیډیل وي. علیم شاه خیلجی صاحب زمونږ نه ډېر زیات ماشومان هم په دې ایج کې دا د 15 نه 20 کالو ترمنځ په دې ټریک کې په پټلۍ کې ناستې وي، خو دا په ټرین کې ناستې وي، په پټلۍ روان وي، خو دا ورته پته نه لګي چې دا ټرین کوم پله روان دی. اصل کې د دې ریژن چې کوم ایویلویشن دی د پیرنټس یا د خلکو چې د یو ماشوم نتیجه وګوري یا د یو ماشوم ریزلټ وګوري چې د ریزلټ اوس دا کومه میوه ده ونیوه، نو هغه اکثر لمنګ د 22 او 24 منځ کې کیلکولیټ کوو کنه. ماسټرز وکي یا ایم ایس وکي یا د پروډکشن پیریډ چې کوم دی هغه د 20 سالو نه پس موږ ایویلویټ کوو. په دنیا کې دا کنسپټ ختم شو، کم عمره ماشومان هم کارونه کوي. زمونږ د 22 سال د 24 سال د ماشوم چې کم شعور دی، کم ته چې موږ کانشیس وایو، دا بیسډ کوي په سب کانشیس باندې، د په تحت شعور باندې. او سب کانشیس چې کوم دی هغه د 15 سال او د 20 سال په منځ کې جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ کومې خبرې کوو نو دا د 13 کالو تجربات نه جوړ دی کنه. اوس په دې عمر کې یو ماشوم په داسې یا یو سټوډنټ والو موږ یا یو بچی والو یا د چا زوی کې دی شي یا یو کس په خپله کې دی شي چې موږ اوري چې هغه کامیابي ترلاسه کړي، نو به دې اوس ته ګوري چې اوس څه دی، اوس د ذهني کیفیت څه دي. که کنټنټ ته وګورو کوم چې په ډرامه کې دی یا په فلم کې دی یا په مووي کې دی یا په چاپرچل کې دی، نو هغه داسې دی چې په هغې کې کینه ډېره ده، بغض دی، حسد دی اور جیلسي ده، پلس دا دی چې ضد دی، ضد دا سوشل ایولز دي زمونږ په دې معاشره کې دننه. اور دا سوشل ایولز زمونږ د ویلیوز سره په کنفلکټ کې دي، پلس دا د ریلیجن سره په کنفلکټ کې دي. نو دا په ځان باندې انویسټ کوي څنګه؟ د دې لپاره دوه شیزونه پکار دي چې موږ فوکس کړی شو. یو د ماشوم تکله هم د بدلی د اخیستو دغه ورکول، اپریسیشن ورکول، یا د چانه ګټل بیا په هغې شاباسي ورکول، او یا خپل ماشوم ته برین واشنګ کول د خپل تر تربور باره کې یا د ماما د تر باره کې، دا زیاده تر مور او پلار د خپل لاسه کوي. دوی چې د ماشوم سب کانشیس جوړ کی
چې ته به څنګه د یو بل سړي نه مخکې کېږې به راغورځې څنګه، ته به بدله څنګه اخلي، ته به څنګه مخکې کېږي. او دې دوران کې که هر قسم عمل تا وکړو، که هر قسم غلطه طریقه تا استعمال کنو، هغه جایز ده. دا زمونږ سب کانشیس یا زمونږ چې کم تحت شعور دی یا د دماغ چې کم زمونږ بنیاد دی چې واچي نو د 22 سال نه پس ماشوم چې کله پروډکشن لاین ته ورکوشي یا هغه چرته ملازم شي یا هغه پلار شي یا هغه لیډر شي، ټیم لیډر شي یا واکمن شي، نو دا سوشل ایولز بیا د په شخصیت باندې اثر انداز وي او دا په غیر ضروري کنفلیکټ کې واچي، په یو جنجال کې اچولای. دا کنه دا په هر شي کې کمپیریزن کوي، په کمپیریزن سره سره دا بیا حسد کوي. حسد ډیر خطرناک شی دی، د بیا نظر هم لګي، د دې سره سره دا الګ کمپلینټس هم کوي. بیا د په طبیعت کې دغه راشي، دا تمخور شي لګ سړی اور تن آسان شي سړی. بیا تن آسانی، تمخوري، حسد، زد، کینه کلیکټیولی د یو خسته ځوان یا د یو ښه دماغ ته هغه دماغ ته یا هغه بیماری ده چې دا په کوم فیلډ ته ځي نو هلته جنجال جوړوي. یعنی د یوې معجزې په تمه ایگزیکټلی دا د دې په تمه چې څوک بل څوک دی بیا مال لاره راکړي او په دنیا کې داسې پاسبل نه ده. که ته غواړې څه کریشن وکړي، ته څه جدت راولې، ګټه وکړي، دولت حاصل کړي، شهرت حاصل کړي، عزت حاصل کړي، نو دا د خپل الله څخه کېږي اور دا د خپل الله څخه جوړېږي، د خپل الله څخه خرابېږي. ګوره دا کمپیوټر نه دی، دې کې به وایرس راتلل که نه، خو د هغې به بیا انټي وایرس راتلل. هغه کمپیوټر پروسیسر به داسې شو چې به کار پرېښوستو، نو انټي وایرس به دې چې ورته وکړه به ټیک شو که نه. سیم کیس وید آر برین اینډ مایند اینډ آر باډي، رایټ. موږ خپل باډي له هغه ریکوایرډ غذا نه ورکوو، هلکان ایکسرسایز نه کوي. موږ خپل باډي له هغه ریکوایرډ ډریم نه ورکوو. یس، موږ د بوکس په شکل کې د کامیابو خلکو د ژوند هغه هسې سټرګل او خواریانې نه ګورو چې هغه زموږ په دماغ کې هغسې کیپاسټي یا ځای جوړ کړي چې ته هم بیا په هغه لاره روان شي. د ماشومانو روزمره چې کوم هابیز دي یا د دوی چې کوم انګیجمنټس دي نو هغه ډېر زیات صحت افزا نه دي. لکه کیل کود ډېر کم شو، سکرین چې کوم اډکشن دی دا ډېر زیات شو، پلس ډیجیټلایزیشن سره اسانتیا ډېره زیاته راغله. د هغې سره د ماشوم د سوچ زاویه جوړېږي لګیا دی، خواهشات ډېر په سر رالل، وسایل هغه عمره شته نه. لہذا په دې کنفلیکټ کې هم موږ ډېر زیات ځوانان د لاسه ورکړل. که دا په کور کې مې یوزلیس دی، که دا په ورک پلیس کې چېرته د کار په ځای کې مې یوزلیس دی، دا فوکس نه دی په هغه کار کې چې کوم کار د په لاس کې دی. نو تاسو ګوره دې ځای کې د حسد هم ذکر وکړو، د تمې مو هم ذکر وکړو او د کنفلیکټ مو هم ذکر وکړو. د دې کاونټر نریټیو بیا څنګه، لکه دا د دې حل څه دی او بله دا چې دا ډیولپ کیږي په کم ایج کې، د 10 کالو په عمر کې، 20 کالو په عمر کې، او که نه د دې اړو لسه عمر معلوم نه دی او دا د انسان سره په نیچرل طریقه سره چې دا ماشوم پیدا شي. امین دته موږ په غوږ کې کوو اذان، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، الله ډېر غټ دی، الله ډېر غټ دی، الله ډېر غټ دی که نه. او بیا د ماشوم چې کومه روزنه موږ کوو دته موږ د کور د دسترخوان نه پیله مونځ ور وښیو، بیا د هغې نه مخکې ورته کلمه ور وښیو، ورته ووایو چې بچیا یو رب دی الله هغه پیدا کړی او هغه ته به جواب ورکوو. موږ که نه موږ به د بچپن نه ګوره لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ولې وایو؟ دا موږ وایو که نه هلته عبادت لایق الله دی. نو حاسد سړی اصل کې د الله په تقسیم باندې سوال اوچتوي که نه. اوس حاسد دا دی چې ته زه امین ته ګورم چې ښه دا ګاډی دا به مړه دا به در څه چل به کړی نو که نه دا خو هسې که نه دا دې کور ته وګوره دا که نه دا د یو اوزګار دماغ د ټولو نه غټه نشاني دا ده. فری مین چې کله ته د الله په تقسیم سوال اوچت کې نو ته حاسد شوي. او حسد بیا داسې دی چې هغه ته لکه مطلب ناشکره شي او تله چې الله خپل څه درکړي د هغه نه ته هغه په هغې ته ړوند شي.
تعالی الله صحت درکړي، تعالی الله ژوند درکړي، تعالی الله ځواني درکړي، تعالی الله تعالی یو ښه فیملی درکړي، تعالی الله تعالی یو ښه کورنۍ کور درکړي، یو ښه استاد درکړي، صحت درکړي. نو حاسد سړی د دې نعمتونو نه محروم شي او هغه د مخامخ د سیکنډ پارټي یا د ترزوي یا د مامازوي یا تربور ته په دې حسد کې دونه انګیج شي چې دا د نفرت په لور روان شي او د ژوند نه بې خوند شي. ایگزیکټلی د خپل ژوند چې کومه سلسله در روانه کړي هغه تسلسل مات شي دلته، ولې هغه هلته انګیج شو. دا د حسد خو دلته دا دونه غټ نقصان کوي او حاسدین زمونږ په معاشره کې ډېر زیات دي، بلکې زیات نه دي بالکل. حسد بنیادی وجه دا ده چې موږ په خوله خو وایو اقرار باللسان کو چې الله ته زما رب، خو د زړه نه تصدیق خو موږ نه کوو. که یو سړی دا وایي چې دا سړی الله ښه پیدا کړی، دله الله جیداد ورکړی، دله الله دولت ورکړی، دله الله شهرت ورکړی، د الله تقسیم دی. مالا به هم راکړي، زما هم رب دی، زه هم پیدا کړی یم، دا هم پیدا کړی. بلکې یو انسان دی خپلې کمزورۍ راولټوي چې مال الله ولې نه دي راکړي، یا په ما کې څه کمزورۍ دي، یا الله مال ما ته کوم حکم کوي. نو دا حسد زموږ په معاشره کې ډېر دی. کله چې یو نوجوان هلک ته دا بیماري ولګېده او دا حاسد شو، د ده ورمېږ مات شو، ټیک شو جي، دا وردېدو، بیا په دې کې کینه ده او بغض دی. دا بیا د حسد نه یو سټپ نیکسټ لیول شروع شو کنه. یو حسد دا شو چې هم دا کنه داغه په خوشاله نه خوشالېدل، دا د حسد د دې نه پس نیکسټ لیول دا شو چې ته بیا کوشش دا کوي چې ته د مخامخ سړی څنګه راغوزار کی، یا دا څنګه ورده، یا دا څنګه ډیمورالایز کی، یا ډسټرب کی، یا ډسټرای کی، یا نو دا دلته نیکسټ لیول ډسټرکشن ستا خپل دی، هغه ستا پرسنل انرژي ده چې هغه ته هلته ډرین کې. زه ولې د یو سړي باره کې نیګیټیو سوچ کوم چې دا ولې الله ښه کړی دی او دا به راغورځوم که نه، او دا به زه دنه به څنګه مخکې کېږم، او کوم ځای کې به زه د خپې وامه، او کومه موقع به ماله الله راکړي. دا چې کله ته خپل پروسیسر ته دا ډیټا ورلړه کې چې دا ښه ګورم، کله چې ته دا خپل انرژي دلته ډایورټ کې، نو هغه ستا خپل ګاډی چې کوم روان دی هغه تا کوم اړخ ته راتاو کو، رایټ، دا ته غلط کو. دا د حسد نه بعد بیا بغض شو کنه او کینه شو، او بیا د دې نه پس نور سوشل ایولز دا دي چې د دې کردار په طبیعت کې وتا ته کمپلینټس ډیر زیات ښکاری، دا به کمپلینټ کوي ډیر زیات، کدی په اداره کې دی او په کور کې دی او په سکول کې دی، کالج کې دی، په لار روان شکایت پر د زیاتی خوشاله بني کم نعمتونه د الله خپل ورکړي پاغي به دا اړوند دي، دا غي نه به دا ژوند مزه نشي اغسته، او دغه نعمتونه چې کوم الله دل ورکړي پاغي اړون شو کنه، د قدرت خزانه او ته بند شوي. د دې سولوشن دا دی ک یو حاسد سړی دا فیل کی چې زه په څلورو دوه لاسو دوه خپو روغم، ما ته سیریس بیماری نشته، زه ځوانم، زما مور ژوندۍ ده، زما پلار ژوندی دی، زما رونه دي، زه په یو قام قبیل کې پروت یم، دا زما دپاره ډېر څه دي. د الله تعالی چې ماله دا د سهار ډوډۍ راکړې، الله ستا شکر دی چې تا زه موړ کړم، دا د غرمې ډوډۍ دې راکړې، الله ستا شکر دی چې تا زه موړ کړم کنه. زه سالم، زه روغ یم، زما دشمني نشته، زما کنفلکټ نشته، زما جګړه نشته. دا وړې خبرې کې یو سړی ځان ته مخې ته کړي او په دې شکر ادا کړي، نو الله تعالی وایي چې زه به بیا ستا دپاره د رزق دروازې کولاوې کړم. شکر واحد داسې یو بیهیویر او اټیچیوډ دی چې دا په بچپن کې ماشومانو له د مور او پلار نه ملاویږي. ما دا ګوتما چولې ده په دې ګوته کنه، دا کم از کم it has been دا تھرد جنریشن نه روانه ده، دا زما د نیا وه کنه، او دا زما نیا زما د نیا خواخې ورکړې وه، او دا زما د نیا ده. نو زه کله چې دې ګوتمې ته ګورم، ما ته کور کې فیملی ممبرز هم وایي چې کله ژوندی وه ټایم دی نه ورکولو، چې مړه شوه ګوتمه چې که نه لکه یو دغه، نو زه وایم چې نه، دا ګوتمه چې زه په ګوته اچوم، نو زه د دې سره زه د نیا لیګسي ځان ته پرېول کوم. موږ ته به نیا د هغې به داسې یو سټرټجي وه چې به شکر ادا کولو په هر یو شي باندې، یا الله ستا شکر دی، یا الله ستا شکر دی، ډوډۍ به وخوړه یا الله ستا شکر دی، موږ ته ویل تاسو شکر ادا کوئ، شکر یا الله ستا شکر دی. شکر به ادا کوو چې دا څه الله درکړي بچه په دې شکر دی، دا څه الله درکړي په دې شکر. نو د بچپن نه په ذهن کې هغه د چې څه به وو په هغې به هم چې کله شکر ادا کړو، نو هغه څه به چې وو هغې ته به هم نظر شو، نو هغې ته به هم چې نظر شو هغې کې به الله برکت واچو، الله به ګروت وکړو. حسد چې شي که نه، نو حسد هغه چې څه دي هغه خو تا بایپاس کړل کنه،
او ته دې اړخ ته لاړې ښه ته چې هلته په یو تھرډ فورس کې په کیلکولیشن کې ورلې او په کمپیریزن کې ورلې د ټولو نه غټ نقصان دې دا وکړو چې خپله انرژي دې ډایورټ کړه یو غلط اړخ. یعنی د شکر په ویستلو ته د حسد نه خلاصېدی شي. دا یو فیکټر دی. ټیک شو. بیا تمه. اوس تمه داسې شی دی چې دا په ځان یقین نه کول دي. دا د انګریزي یو ټرم دی، وی بلیو ان یور سیلف که نه. دا موږ به د موټیویشنل سیشنز کې به تاسو ګورئ، په کتابونو کې به ګورئ چې بلیو ان یور سیلف، بلیو خپل ځان یقین وکړئ. دا په ځان یقین نشاته فلسفه ده. د دې مطلب دا نه دی چې دا یو سمندر دی او ته ورته ولاړې او بس بلیو ان یور سیلف ور جمپ که نه. دا خو بیا تاسو خودکشي وکړه که نه، دا خو ور جمپ نه شو. بلیو ان یور سیلف مطلب دا دی چې څه تعالی الله درکړي، کوم صلاحیتونه تعالی درکړي، ته په دې دا یقین وکړه چې دا مې ډیر دي یا الله ستا شکر دی، او د دې په بنیاد باندې مخکې حرکت وکړي. چې کله ته په دې انتظار شي چې ښه ورېږه چې دا کنډیشنل کې که نه، چې دا لیپټاپ راشي یا ورېږه که نه دا پلانې مې سفارش وکړي یا ورېږه دا رور مې چاته کال وکړي یا ورېږه که نه دا لږ صبر وکړه که نه، لږ دا داسې when you are waiting for the people to come and bring change، نو هغه داسې شي چې ستا خپل ابیلیټیز چې کوم دي هغه هتیار لړه کړي. دا انساني دماغ او بایولوژیکل او سایکولوژیکل چې کوم دوه اپروچز دي، یو زمونږ فزیکل پلس یو زمونږ سایکولوژیکل، د دې میچ او ملاپ چې کوم دی د دې د ټولو نه غټ سورس دا دی چې دا کله په خپله یو چیلنج فیس کول شروع کړي او تمه قطعي کړي، نو دا بیا ځان سټرونګ کوي. او که نه دا کله په تمه شي سایکولوژیکلی چې ورېږه نه دا راشي، نو تبدیلي به راځي یا چینج به راځي، او یا لکه زه نشم کولی په ځان فزیکل یقین ختم شي، نو هم زمونږ ذهن هم زمونږ فزیک چې کوم دی هغه انډرسټوډ کړي چې بس ورېږه چې دا راشي بیا به کېږي که نه. نو هغه چې دا کله انډرسټوډ کړي نو دا لاټو پاتې شي. دا کردار لاټو زه هغه کردار ته وایم چې کوم کردار په دې تمه دی بل ویتا وایي او بل کلم چاله سم نه تا وایي. دا عزت، دولت، شهرت، مرتبه، مقام به د خپله لاسه ګټې، دا بل تاله نشي کولی. که بل دله وکړه د هغه دا چې راښکلو پړی دا د هغه دی بس دا د هغه دی د نه ویړو چې. او بله دا چې د چا سره په دې بنیاد باندې تعلق ساتل چې د ده سره ګاډی دی، د ده سره دولت دی، یاره د ده په هغه ځای کې لږ لاس رسي، دی په پولیس کې دی، دی په بیروکراسي کې دی، د ده سره دا تعلق هم په دې بنیاد باندې ساتل چې تمه په دې کې ړومبۍ او اخري نقطه شامل وي چې او یاره لکه دی به څه وخت کې خو به زما په کار راشي. ما د یو عالم نه په دې اړه باندې اورېدل چې دا هم په شرک کې راځي. اگزیکټلی ګوره په ماده پرستی وایي د الله نه د نه کېدو یقین او د مخلوق نه د کېدو یقین، دا یو سایکالوجي ده چې دا اکثر له انسان داسې کی چې هغه بیا ماده پرست شي که نه. نو ماده پرستی کې دا یو سایډ راځي، خو ډرپوک انسان کې به دا بیهیویر لازمي موجود وي چې یس ډرپوک چې کوم سړی په ځان یقین نشي کولی چې آی کین پرسنلی ډو اټ، زه په خپله یو کار کولی شم، دا به بیا دروغ هم وایي، اوچات کنډه به هم استعمالوي او حرام به هم کوي. تاسو به اکثر لکتلي داسې کیریکټرز شته دی زموږ په دې معاشره کې چې چېرته یو محفل ته لاړ شي نو په محفل کې به داسې لږ مالدارګۍ ګوري او د ده نه به نمبر علي که نه. دا نمبر واخیستو والا بیماري هم چې کومه ده دا ته نمبر راکړه، در نه وایي نمبر راکړه، ده ته وایي نمبر راکړه که نه. دا هم د دې بیمارۍ یو سامټم دی که نه اکثر له. زمونږ سره خپل هم لکه داسې کېږي اکثر له موږ چېرته یو ځای ته لاړ شو نو یا که ځینې یو ملګری داسې ملګری بیا زه ساتم هم نه ځان سره پرسنلي چې هغه کنټکټ ورپسې ګرځي او په نمبر ورپسې ګرځي. داسې کردار به لازمي فیلډ کردار وي، د سره په لاس کې خپله څه وي نه. کله چې یو کردار سره یو مقصد په لاس کې وي او د هغې دپاره هغه ډیډیکیټډ وي او هغه دپاره خپله خوله تویي او د زهرو ګوټ تیروي. د زهرو ګوټ دا مولانا وحید الدین وایي چې دریافت به هله وکړي چې دا د زهرو ګوټ دی په دې مرۍ کې او ته یې تیر کړي. دا د زهرو ګوټ هر سړی نشي تیرولی، دا سختي او مشکلات هر سړی نشي تیرولی. تناساني راځي هم په دې وجه چې یو ماشوم یا یو سټوډنټ له موږ د ده په تحت شعور کې موږ څه ایښي نه، دا موږ د چیلنج سره نه مخامخ کړی یا دله موږ ذمه دارۍ نه ورکړي.
بعد کې ماشوم په خلکو دونه ډیپندنٹ شي چې چاپلوسیم کوي، دروغ هم وایي، کنټیکټ هم اخلي، شارټ کټ هم کوي، او کوشش دا کوي چې بل دې راشي زما ژوند دې بدل کړي. د دنیا په قانون کې داسې نه دي شوي چې بل د چا ژوند بدل کړي. عزت، دولت، شهرت، مرتبه، مقام د خپل لاسه ده، دا به ته په خپله کې، خو د دې دپاره به یو پراپر بیک ګراوند فاونډیشن جوړی. بهترین یې د 15 سال او د 22 سال په منځ کې ده. که پیرنټس وغواړي چې د دوی بچي دي د 24 سال نه پس پروډکشن لاین کې یو ښه لاین ته ورشي، نو پکار دا ده چې په هغه ماشوم کې حسد نه وي، په هغه کې انتقام نه وي، په هغه کې د بدلې اخیستو عنصر موجود نه وي، د کې بخشش وي، د کې سپورټ وي، او که دا شیزونه د کې نو دا یو فری مایند دی، دا یو گرین برین دی، دا یو فرټایل دماغ دی، دا قیمتي دی. خو په دې ځکه هم علیم شاه صاحب یو سوال راپورته کیږي، د کور ماحول ټیک دی، هغه ایجوکیټډ دی، تعلیم یافته دی، ډیر زیات ښه دی، تعلیمي درسګاه کې د دغه ځینو څیزونو سره مخامخ شي، چلو ټیک ته هغه ځای ماحول ډیر بهترین دی، دی چې په کم سرکل کې د ملګرو سره ناسته پاسته کوي، د هغه ځای نه دته دا وایرس انجکټ شي، ښځه هغه ځای هم ټیک دی، خو دی چې بیا سباله پروفیشنل لایف ته لاړ شي، نو په هغه ځای کې هغه ماحول داسې وي چې دی په دې باندې مجبوره کړي چې او په هغه ځای کې د پلاني هغه بټرینګ داسې یو کو مکنې ولګول کوچې چې دی لکه ولګول او دی په دغه انارګینیک طریقې سره مخکې لاړه، نو هغه ته هم دا پته ولګي چې یاره د دې مخکې تلو یوازینۍ لار دا هم دا ده چې دا تمه چاپلوسي او په دې کې لکه دغه مختلف فیکټرز. نو زه دا وایم چې لکه د یو تن اوس زما د پادکاسټ څوک ګوري، دی به خپل ځان په کم ځای کې سکې ورکوي، که د کور دی، که د سکول کالج دی، یونیورسټي ده، او که د ملګرو سرکل دی، او که پروفیشنل لایف، لکه د ټولو کې به دی خپل ځان سکې ور څنګه ساتي؟ ډایورسټي راغله ډېره زیاته او ډېره په تیزۍ سره راغله. پهله به کنفلکټ د حجرې او د یونیورسټۍ په منځ کې و، اوس دا کنفلکټ دونه ډایورس شو چې حجره یو څه وي، درسخان، مور او پلار، نیا نیکه یو سکول اف تھاټ مال راکوي. زه چې کله د کور نه روزم نو دا موبایل بل یو ډومین شروع شي که نه، دا موبایل چې کوم ورچوال دنیا ده په دې کې هلکان ډېر زیات انګیج دي نن سبا، دا څه بل څه وي. که د دې نه زه سکول ته یا کالج ته په کرسۍ کې کښېنم نو هلته استاد جي سچویشن بدل څه بل څه وي. که زه مدرسې ته لاړ شم یا مسجد کې کښېنم او تبلیغي حضرات راشي او هغوی څه شروع کړي، هغوی څه بل څه وایي، او که د ملګرو په حلقه کې کښېنم نو د ملګري څه بل څه وایي. اوس ورکوټی غوندې ذهن دی، ورکوټی وجود دی، ټیک شو جي، یو غریب ملک دی، چیلنجز زیات دي، او داسې ډایورس سچویشن زموږ مخې ته راغلی، نو په دې کې به ځان څنګه بچ کوو؟ ګورئ جي ډېر لرې مه ځئ، دې ته د سقراط ضرورت نشته، دې ته د بقراط ضرورت نشته، دې ته د ایلن مسک ضرورت نشته، دې ته د ویلیام جوزف ضرورت نشته، دې ته د سایکولوژي او د فلسفي ضرورت نشته. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. 1400 کاله مخکې موږ ته داسې د ژوند د تېرېدو یو پیټرن ملاو شوی دی چې هغه پیټرن هم 1400 کاله مخکې فیوچریسټک او هم د دې نه پس فیوچریسټک دی. د دنیا چې څونه سیویلایزیشنز دي، که هغه هر مذهب دی، هر تیوري ده، هر فلسفه ده، د هغې په منځ کې چې کوم اسلام موږ ته ویلیوز راکوي هغه دونه سټرانګ دي او دونه فیوچریسټک دي، که دا راونیولی شي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او لږ په دې باندې پریکټیکل ګراوند باندې عمل وشي، نو دا لیټسټ جدید ایولز چې کوم دي دا ټیکل کېدی شي. خو ولې چې موږ اقرار خو کړی دی، پریکټیکلی ګراوند باندې هغه موږ امپلیمنټ کوو نه، د هغې په وجه موږ ته غیر چاپیره هر یو شی په یو کنفلکټ کې دی، او د هغې نه پس چې کومه پروډکشن لاین ته ینګسټرز دي نو هغه پرسنالټي دونه کنجسټډ وي، دونه سیچوریټډ وي، یا دونه سکیټرډ وي، یا دونه بلف په هغې کې موجود وي چې د هغه همیشه کوشش وي شارټ کټ او په شارټ کټ تلو باندې. نمبر فرست ځکه چې الله موږ ته حکم راکوي چې صبر، ان الله مع الصابرین، زه د صبر کولو والا سره. که یو هلک په یو درسګاه کې، په یو کمپني کې، په یو سټوډیو کې، په یو کارپوریټ سیکټر کې، په یو ورک پلیس کې دننه په یو ورکوټي پوزیشن چې سم دی د هغې سره ایمانداري وکړي، د کار نه زیات کار وکړي،
اور حلال رزق ګټل شروع کی او د نواله حلال کلمو ته تلل شروع شي، په د باندې الله تعالی د یو دنیا اشکار کی چې د غمی لال اور موتیان راغونډ کی. دا د کیس سټډیز به تاسو ته خو ما چې د پیون الله تعالی مالکان کړی دي دا بالکل ما په خپلم کتلی او دا بیا اورګانیک گروث دا بیا ته غورځول نه شي، دا بیا خارو ته لاس کې بسر کی. خو که په برټرینګ باندې، په سفارش باندې، په تما باندې، په چا دروغ ویلو باندې، د چا کرسي راخلو باندې، ټراپ باندې ته یو پوزیشن ته وروم رسې امین کنه او تاغه پوزیشن باندې کیم نه نو ته انجوای کول نه شي. ځکه چې تاسو سره بشاته یو خوف پتا په یو ذهني کنفلیکټ کې چې هغه کنفلیکټ پتا انرست تبوزي او هغه انرست پتا بلاست کوي او کرونیک کوي بده بیا به ته جنگ کې بیا به ته جګړه کې نعمتونه به موجودي خو الله به دې ړون او کون کی. سولوشن دا دی چې د بچپن نه دا د مور او پلار د نیکه د تر د ماما ذمہداري جوړیږي چې هغه د ماشوم لا د الک لا د سټوډنټ لا داسې ګراوند ورکی چې په هغه ګراوند باندې یو د خپل ویلیوز د لاسه لاړ نشي، سیکنډ د مذهب د لاسه لاړ نشي. که دا دوه شیزونه د لاس نه لاړل نو بیا بهر چې څونه شیزونه دي دا به په د کې تا تخکاری جنگ بکئی، نفرت بکئی، بدله به علي، انتقام پسې به ګرځي، خلک پر ډسکس کوي، پردی خورنړه به دا ډسکس کوي، په موبایل کې به یو جهان آبادي، په دوستانو کې به بل جهان آبادي، په کالج یونیورسيټي په سکول کې به بل جهان آبادي، په مدرسه کې به یو بل جهان آبادي. د چې دا دونه غټ عدالتونه ځان ته لګولي نو د دې په منځ کې بیا ایلن مسک نه روزي، یو شوپن، یو فیل، یو سیچوریټډ بلف، یو نیگیټیو منټالیټي چې هغه په دې معاشره باندې هم بوج وي او هم مزید ایولز هغه کریټ کوي د خپل اکشنز نه او د خپل بیهیویر نه. په ورک پلیس کې توړ راولي، کنفلیکټ پیدا کوي، ډیسپشن، جوټ پیلاولو کوشش او داسې کس په خپل ژوند کې په خپل ځان وګوري تنګي. دا خبره بالکل ټیک پدې ده چې داسې کس سره چې تاسو کې نه نو د داخلي شکړ شو بغول که دا ډیرم په خېټه موړ کې خود دا د ناشکر غونته کې بالکل صحیح وای اور دا بس تړي اکچولی ستړی وای. خو که حلال انکار په هر خبره کې حلال ته وګوري پوزیشن دی ورکوټه د خیر دیټس اوکے ته کلرک یا ته اکاونټنټ یا ته یو ورکوټي پوزیشن خو هغه لګه غونته تنخواه کې خوشاله او د رب په تقسیم رضای او حسد نه کې او کینه نه ساتي او کنفلیکټ نه کې او لږ ښه عادتونه دي ځان ته مخې ته کېدي الله چې څه درکړي مخې ته کېدي نو په کم وسایلو کې هم خوشحاله ژوند تېرېدی شي بنسبت د دې چې ته د میلیونیر خو ته د ټینشن او د سټرس او د انزایټي شکارې نو 55 نه به زیات نه وړي یا به د ګردې فیل شي خرابې به شي یا به ته هارټ اټیک وشي او شوګر خو چې دی بالکل او ستا د ژوند برخه یا دا خو به بالکل تیار مخې ته پروت دی نو دا بیا ژوند نشو دا خو بیا دوزخ شو په دې دنیا کې کنه اصل ژوند خو بیا درویشانو تیر خو کنه جی درویشانو تیر اصل شي خوشحالي ده when you are happy happiness is not connected to the resources you have ځکه چې خواهشات خو لا متناهي دي کنه خواهشات نه ختمي دا موجوده ضرورتو مطابق چې څه الله درکړي په دې شکر د خوشحالي ته یو ډېر غټه دروازه کولاوي او دا موږ ته خپل دین هم خي دا موږ ته خپل ویلیو هم خي او دا زموږ د پښتون معاشري یو ښه سمبل هم دی بلکې زموږ تاریخ هم دا دی چې موږ په کوم وسایلو باندې ډېر څه کړي دي خو بهرحال دا ده چې اوس مزید ډېر زیات ډومینز کولاو شو هغه ډومینز ته څه حده پورې موږ تیار یو څه حده پورې نه یو تیار امید د ښه ساتو. ډیره زیاته مننه او ستاسو د دې ټولو خبرونه ما په دغه کې چې کم د شکر دغه نقطه تاسو بیان کړه نو د شکر دغه نقطه ملګرو څنګه چې امشا صاحب ویلې دا زما په خیال چې دا په ذات خود د خوشحالۍ یو زیری دی او دغه د تسکین اخیری پوړی دا اخیری حد دی چې ته شکر وباسې ردی مطلب دا شو چې ته په دغه ټول نعمتونو باندې هم خوشحاله ته په ژوند کې چې کم مرام ته رسېدل تا غوښتل ته په هغې باندې هم خوشحاله او ستا زړه ته تسکین میلو شو ځکه ته په دې مجبوره شولې بلکې مجبوره نه شولې د دې ستا د زړه نه یو آواز راپورته شو او ستا دغه زړه که دغه آواز بدرګه که او شکر دې ویسته نو دا هم یو ډېر لوی نعمت دی. د نن دپاره همدومره راتلونکي پاډکاسټ کې به په نورو موضوعاتو سره بحث کوو. امین مشاءالله ورکړي اجازت د الله په امان.